मुफ्ती अब्दुल कदीर ऑफिशियल। मुफ्ती साहिब के इस्लामी बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहिब का चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। دا سکه دا خو د هغې نه غټ کار دی، سړی دې مړ کړو، نه یې درمان څه حق شته نه قصاص شته، او وړوکی ماشوم دی، ناشنا غلط کار دی وکړو. ستا جي ویل ما درته نه ویل چې ستا ګوره طاقت نشته دی د صبر، ما درته ویل چې مه کوه مه کوه. بس موسی علیه السلام ته ویل دا پیدا مې معاف کړه. دې نه پس مې بل تپوس وکړو، بس ما ستا چې دا لارې به څه شي دا پیدا مشروط معافي ورسره کېښوستله. ویل زه صحیح شو. بیا روان دي مزل کوي، یو ځای ته ورسېدل، یو کلي ته. بس کلیواله ته ورغله، هلکه بس موږ دوه مېلمانه مسافر یو او وږي شوي لکه ډوډۍ راکوي. هغې ته ویل موږ مسافر له ډوډۍ نه ورکوو، ګوریانو ځای بل کار هم نشته، ډوډۍ له ورنه کړه دواړه ځای. انکار یې ته وکړو د مهمان نوازۍ نه، چې انکار یې وکړو. دې کلي کې داسې کوڅه کې را روان دي، یو وران کوږ دیوال دی، یو دو یتیمانانو پلار یې مړ. خضر علیه السلام خو علم سره شته دی، هغه علم چې هغه موسی علیه السلام سره دې ته علم لدوني ویلی شي، تکویني امور علم. موسی علیه السلام شرعي علم د شریعت حلال حرام جایز ناجایز منځ اودس روژه زکات. خضر علیه السلام بس دا دیوال کوږ داسې په لاس یې پراخ دیوال نیغ شو. موسی علیه السلام ته د خدای بنده موږ له دوی ډوډۍ پرانه کړه، ټول دیوالونه سمې کو بیا دا دیوال دې سموله، بس مزدوري به په اخیستی وي، هوټل کې به په ډوډۍ خوړلې، پیسې به دې په اخیستی وي چې دومره ښه سړی، کم از کم ډوډۍ به هم باره شوی وی که نه. خضر علیه السلام ته ګوره تا ته معلوم وي چې زما کار کې ګوتې مه وهه. ویل بس تا راسه شرط ایښی و چې که بیا مې تپوس وکړو زما ستا لارې چې ده، خو به هر حال 3 کاره مې وکړه، دې به نه اوس جوابونه درکوم. تا پکې صبر ونه کړو، اوس ته غوږ شه، تا ته مې ویلي وګورئ چې ما نه به تپوس نه کوې چې ما دلته نه بیان کړې، راشه. اولنی کار مې چې وکړو، کښتۍ مې ماته کړله. وایي دا مې حقیقت کې د خلکو سره ښه وکړل، د کښتۍ والا څنګه دې ښه وکړل، تا کښتۍ ماته کړې؟ داسې مې ښه وکړله. یو بادشاه ظالم را روان و او هغه په دې سمندر سیند باندې را روان دی په غاړه، چې چا به روغه کښتۍ وه اخیستلې به یې ظالم. د دې کښتۍ کې له ما لږ عیب پیدا کړو، دا چې کوم د غریبانان خلکو عیبجنه کښتۍ به یې نه اخیستله. بس چې دا راشي یو تختب کې نه چې ورکه ماته ده، او دا غریبانان دي، د مزدورۍ وس یې نشته، دغه یوه کښتۍ ده، نو دا مې سره ښه وکړله. بادشاه که راشي کښتۍ به تې دوی نه واللې، نو ټولو خلکو نه به یې والي. والله چې دغه ډېر ښه کار دا صبر نه کوه. ښه ماشوم خو مې ځکه مړ کړو، الله طرفه راته حکم و چې دا ماشوم مور او پلار ته ډېر ګران دی، او که دا غټ شي مور او پلار ته به تکلیف رسوي. تکلیف څه کې چې بلکې سرکش او ګمراه به کې او کافر به کې دا زوی مور او پلار. نو الله پاک زموږ اراده ده چې دا کې واخلو او د دې په بدل کې ولې یو ښکلی بل اولاد ورکړو بچې چې هغه مور او پلار باندې ګران هم او مور او پلار باندې رحم هم راځي. موږ ترې دغه واخیسته دغه ماشوم، او د دې په بدل کې الله پاک ولا بل یو بچی ورکوي. نه دا هم ځکه مړ کړو، د مور او پلار لپاره څه شی مستقبل کې خطر و. دریم کار هم چې وکړو، دیوال، دا دیوال د یو 2 یتیمانانو په دې کلي کې، او دې نه لاندې خزانه پرته ده، لارو له ایښې ده. دا دیوال بارانونه له جمع را روان دی، کوږ شوی لکه یو باران بل و، به سره وبغورځي، لاندې خزانه به کارش ټول کلی به یې ویسي، او دا خو به یتیمان دي، بل ګټه تاوان نه کوي، را بیدار شي که نه. الله پاک وایي چې دا یتیمانان او خزانه د لاندې دي، او دا له سیده که ځکه د دوی پلار دي که ښه سړی تېر شوی دی، او د هغې په برکت سره د موسی علیه السلام چې رایق شو، ماشومانان ویل طالب راځه چې زه حفاظت کوي، دا نه خبره هېره کړه، دا مې له سیده کړو چې دا بالغ شي او بیا وروسته توپ یې کړو، دغه چې په خزانه به طالب نه دا کارونه ما د ځانه نه دي کړي.
بس لازم چې زه بس روان شو دا الله مزل کوي یشپا یا ورځ دانه جدا شو دا حدیث شریف د بخاری دی دا ټیم مسلم دی نبی علیہ السلام فرمایا اخره کې الله دې موسی علیه رحم کوي لکه صبر نور کړی نو ډېر عجیب واقعا نور معلومات هغه ناشته خوراک کنه چې ځان سره خسته شي وی